علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې د منافقین او چې د چوپ زړه کې مرض د چوکتي نو فرمایي چې منافقین چې کوم دا کنه په مکه کې نه په مدینه کې درې فریق خلک پتی کېدل یو مسلمانون یو يهوديون او یو مشرکین نو د مشرکین چې کوم دي کنه بیا دغه دوی غاټي قبيله وي یو ته اوس نه یل شو بل ته خزرج نه یل شو د منافقین چې کوم دي کنه دا دغه طبقه سره تعلق لرلو چې دا اوس او د خزرج ځنه خلک د سیوت هغه بظاهر د ایمان دعوا کول خپل ځون به مسلمان ظاهرولو خو مسلمان ګونه زړه کې هغه کافرون ګزرنا خو بظاهر به کوم د مسلمانانو سره مدینه کول د اوسره به کوم د چې هو تاتل خو و منافقون زړه کې کافرون او دویمه طبقه چې الله رب العزت بیان کړی دا ولذین فی قلوبهم مرض هغه خلک چې د چوپ زړه کې مرض دا چوک دي نو علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلی دي چې دا هغه خلک چې په مکی کې هغه مسلمان شوی وو خود داسې مسلمان وو ته سرسری مسلمان وو د ایمان د سسرت نه وتل نه وو نو دا وو داسې زړه کې کوم دا کنه لګ داسې شکی غنیو نو ابو ته پښتو کې وته چرګ لکه نه یای ته کوم په لهور وشي مغه په لټوي نو دا غوا ته کوم دا کنه چې کله د جنگ بدر په موقع کې وروتلو نو جنگ بدر په موقع کې دغه دا زړه کې یلیو چې وبکسو هغه کې میدان جنگ کې وو پوزیشن وکسو کله مسلمان ډیرو قوت وسلام اسلام سره ډیر وا بیا به لور شي موږ مسلمانانو په لشو او کبیا دا مسلمانانو د سپورا شوکت او قوت دوله نو نو کفرونو سره خاصه راوړي من دغه په لمش دغه طرف نه بو جنگي نو دا هغه خلک وو چې بس پورا مسلمان زړه نه وشي سرسری بس مسلمان وو هجرت یا نه وکړه مکی کی وو نو دغه دوه فریقو متعلق الله رب العزت فرمایي چې دغه دوه دا خبره کوله څغرها اولئک دینهم دا مسلمانون چې کوم دي دا خپل دین دوکې کې اچولي چنانچه علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې هغه به د سیلو دغه خلکو د منافقینو او چې د چوزره کې مرزو دغه به دا یلو چې دا مسلمانون اوس وچ په وچ خپل ځون حرکت کې چي لا په د کافرونو ویلو اوس ځون تبکای اوس دا مسلمانون لکه دا یی چې مو که ځنه مړکو نه مو ډېر لوی ثواب کیږي مو به دوباره رژیم دي کیږي بیا مو خدای په جنت تستای اوس دا غته دماغو کې نعوذ بالله وا غلطه فرمولات کوم دا دماغو کې کینولې ته مو دوباره رژیم دي کیږي بیا مو د جنت ته اوس دا هغه ځون کینولې دا اولیا په لیا کافرونو د لشکره جرار ته مخته ځنه وچول اوس لیا په ځنه په مرګي الله رب العزت ته فرمایي چې ومن يتوکل علی الله سکنی دغه خلکو ځنه دوکې کې نه دي چولې دغه خلکو په الله باندې باور ساده